د فیسبوک لاک اکاونټ په مخ کې څنګه بیاي د سیټ ته تاسو ته کاری کې زمونږ د اکاونټ چې دی دا لاک شوی دی نو دا موږ مخ کې بیاو نو داسې ډېر کسان دي چې د هغوی اکاونټونه په دې طریقه باندې لاک شي دي کله کوم نه لاک شي نو د هغو هغه هم لاک کېدی شي ځکه چې تاسو یې لږ غلطي وکړئ نو ستاسو اکاونټ چې دی هغه لاک شي او بیا ستاسو نه معلومات غواړي چې موږ له دغه معلومات راکړئ نو هلو به ستاسو اکاونټ چې دی هغه کولاویږي نه ټول په دې لاک اکاونټ کې چې دی د خلکو نه غواړي نو ویډیو د ټول لپاره لازم ده چې پوره وګوري یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل لا کله کومو کسانو لاک شي او هغه خپل اکاونټ کولاوي نو دا ویډیو چې دی دا به ځان ته په یوټیوب کې چالو کوئ په یوټیوب کې به چالو کوي او آی ډي چې دا هغه په کروم کې ځان سره کولاو کوي نو د هغه ځای کې نه به سیټ اپ تاسو کوئ ځان ته په یوټیوب کې ویډیو چالو کوئ او دلته کې به سیټ اپ کوئ ځکه اکثر ځینې کسان بیا نه پوهېږي نو دویم موبایل پسې ګوري یا د ملګري نه موبایل لالي وایي ته ماته دا ویډیو چالو کړه چې زه د خپل اکاونټ مخکې بوځم نو په یوټیوب کې ځان ته ویډیو چالو کوئ او د هغه ځای کې نه به نقل کوئ خپل اکاونټ چې دی دا به مخکې بیایي نو زه به موبایل سکرین ته باقي طریقه به هلته کې زده کوم چې لاک اکاونټ مخکې څنګه ځي موبایل سکرین ته رالو موږ خپل فیسبوک کولاو کړی دغه شان چې تاسو د خپل فیسبوک پروفایل کولاو کوئ نو تاسو ته دا قسمه لیکئ چې دا راځي ستاسو د فیسبوک کوم اکاونټ چې دی هغه وایي دا لاک دی نو دا مخکې به وغواړم داسې کسان دي چې هغه د دې په مخکې تلو نه پوهېږي نو د هغې لپاره به تاسو چل کوئ لاندې به تاسو د اودي پټه او سپین لیکل ښکارېږي ګیټ سټارټډ دی چې لیکلی دی تاسو به دا ووهئ دا به دغه شان ته ووایي نو تاسو به دې مخ ته راشئ په دې مخکې چې دی نو هم به تاسو د اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووایي نیکسټ پکې لیکلی دی دا به ځان سره ووایي چې څنګه را تاسو ووایي نو تاسو به دې مخ ته راشئ په دې مخکې چې دی کنفرم یور آیډنټي دی چې لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوي چې دا تاسو څنګه کولاو کوئ نو په دې کې به تاسو له دوه سټیپه درکړي اولنی سټیپ چې دی په هغې کې ایمیل غواړي په دویمه کې چې دی اپلوډ یور آی ډي دی لیکلی دی نو اوس اولنی موږ چې څنګه دا لاندې اودي پټه او سپین لیکل چې وو نو په دې کې به زموږ نه ایمیل غواړي نو ستاسو سره چې کوم ایمیل نو هغه ایمیل چې دی هغه به په دې کې ورکوئ اوس موږ په دې کې خپل ایمیل ورکوو دوه خانې دي خو په دې دوو خانو کې به یو شانتي ایمیل ورکوئ ستاسو چې کوم ایمیل وي هغه ایمیل به په دې دوو خانو کې چې دی یو شانتي به ورکوئ ستاسو سره به ایمیل اکاونټ وي اوس په دې کې موږ خپل ایمیل ورکوو چې څنګه تاسو خپل ایمیل ورکوئ په دواړو خانو کې نو لاندې د اودي پټه او سپین لیکل نیکسټ چې دی دا به بیا ووایي چې دا تاسو څنګه ووایي نو تاسو به دې مخ ته راشئ په دې مخ کې به تاسو ته لیکلي پاسپورټ ډرایوینګ لیسن نیشنل آی ډي کارډ دغه شانتې لاندې چې ووایي شو مور دا چې لیکلی دی نو تاسو ته به دا نور شیونه هم راشي تاسو سره چې شناختي کارډ وي شناختي کارډ له تصویر ایسته شي ځینې کسان ماشومان دي د هغو شناختي کارډ نه نو اسکول کارډ به وي د اسکول په کارډ باندې رجسټر کولی شئ بل دلته کې دا نور دغه چې دي دا هم ورکړي دي ستاسو سره چې کوم شیونه به دې کې موجود دي هغه تاسو کولی شئ د فیملی رجسټر کوم سرټیفیکیټ چې دی هغه ستاسو سره قسمه قسم شیونه به دې کې ورکړي ویزا لکه ځینې کسان به بهر ملکونو کې نو تاسو د خپل پاسپورټ نه هم ایستی شئ د خپل اقامې نه هلته کې هم ایستی شئ دا ټول هر سره ورکولی شئ خو موږ به دلته کې چې دی خپل شناختي کارډ له به تصویر وکاږو هغه به پکې ورکوو نو د دې لپاره به موږ وکړو نیشنل چې لیکلی دی که نه دلته کې آی ډي کارډ دی چې لیکلی دا به موږ د ځان سره نښه کړو دلته د اودي پټه او سپین لیکل چې دا به وو که ستاسو سره شناختي کارډ نه وي نو پاسپورټ اولنی دی ډرایوینګ لایسنس په کوم دی داسې دا نور شیونه هم دي خو موږ به دغه ورکړو دغه شانتې به نیکسټ کړو چې نیکسټ کړو نو دلته کې زموږ ته بیا بل مخ راغی چې په دې کې به تاسو خپل کارډ چې دی دغه به ورکوئ ټول ډیټایل به دې کې لیکلي دا به زموږ سره د څه وخته پورې او دا بیا ختمېږي لکه دا موږ نه شو کوو ستاسو په آی ډي باندې ټول هر سره دلته لیکلی خو دغه تاسو ضرورت نشته دلته کې بیا د اودي پټه او سپین لیکل ګیټ سټارټډ دی چې لیکلی دا به بیا ووایي چې دا تاسو څنګه ووایي نو تاسو ته به دا کیمره غونډه کولاو شي په دې کې به خپل کوم ستاسو کارډ چې دی هغه به دې کې سکین کړي لکه زموږ دا کارډ دی دا موږ به دې کې سکین کوو دا به اوس دا له ځانه راولي او سکین به یې کړي دغه شانتې نو دا به دغه شان د ځان سره سکین کوي چې څنګه را تاسو سکین کو نو دلته کې بیا تاسو د اودي پټه او سپین لیکل ښکارېږي سبمیټ به یې کوي دا به هغو ته ور ولېږئ نو دا به اوس موږ د اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا بیا وو موږ خپل معلومات چې دي هغه اپلوډ کړل لکه کوم ایمیل چې زموږ نه غوښتو ایمیل هم موږ ورکړو او خپل آی ډي کارډ چې دی هغه هم موږ ورکړو دلته کې موږ ته لیکلي دي چې شکریه ستاسو د معلوماتو راکولو 48 غنټې کې به دننه موږ تاسو ته یو ایمیل وکړو چې ستاسو اکاونټ یا کولاویږي یا نه کولاویږي یا ستاسو معلومات صحیح دي یا نه دي لکه که ستاسو معلومات صحیح ستاسو هر سره صحیح نو ستاسو اکاونټ چې دی هغه کولاویږي نو اوس په 48 غنټې چې دی موږ به دې ته صبر کوو کیدای شي یو غنټه پس راشي نیمه غنټه پس راشي د هغې څه پته هم نه لګي خو 48 غنټې دي ورکړي لکه په هغې کې دننه چې دی تاسو به دوباره اپلای نه کوئ نو اوس موږ ایمیل ته انتظار کوو چې کله ایمیل راغی باقي ویډیو به د هغې نه پس جوړو موبایل ته ایمیل راغلی تاسو نه
لیکلي دي په دې کې تاسو چې کوم معلومات راکړي د هغې شکریه لاندې کوم بټن چې دا هغه ووایي او خپل اکاونټ چې دی هغه کولاو کوئ ستاسو د اکاونټ لپاره چې کوم پاسورډ لګي نو دا کوډ راکړی دی دا کوډ چې دی د هغې پاسورډ دی خو پاسورډ موږ ته یاد دی هر سره یاد دی دلته کې لیکلي دي چې دا ایمیل چې دی دا به د 12 نومبر پورې چې دی دا به کار کوي نن 29 اکتوبر دی او دا به د 12 نومبر پورې کار کوي تقریبا 14 ورځې داسې چې دی دا ایمیل به کار کوي د دې نه پس چې دی تاسو به دوباره اپلای کوئ او نه ایمیل به راځي نو دلته کې لیکلی ګیټ بیک انټو یور اکاونټ دا چې لیکلی دی د دې ځای نه تاسو خپل اکاونټ چې دی هغه مخکې به وچی دا تاسو څنګه ووایي نو تاسو ته بس تاسو د فیسبوک کوم آی ډي چې تاسو څنګه کولوئ هغه شانتې به تاسو را دغه شی په دې ځای کې تاسو خپل دغه ورکولی شئ خو موږ ځو یو سی بروزر له دا کروم بروزر له د هغه ځای کې موږ کولاو ځکه که موږ بیا د ایمیل ته کو دغه راشي کوډ راشي نو بیا موږ دې له واپس نشو راتلی ځکه دا به د جیمیل کې چې دی دا کولاویږي نو موږ به خپل کروم بروزر چې دی به دې کې به کولاو کړو او په دې کې به خپل هغه آی ډي ورکړو د هغې چې کوم نمبر و یا کوم ایمیل و هغه به ولیکو او پاسورډ به یې ولیکو موږ خپل نمبر چې دی به راولیکلو او په هغې کې چا کوم کوډ راکړی هغه موږ په پاسورډ کې ولیکو نو دلته کې لوګین دی چې لیکلی دی دا به ووهو نو موږ ته چې دی را روان مخ په کولو چې دا موږ نه څه غواړي نو دغه شانتې به تاسو هغه پاسورډ هغه ځای کې چې دی هغو چې درته کوم کوډ درکړی هغه کوډ چې دی او به دې کې ورکوئ چې څنګه دغه تاسو ورکوئ نو دلته کې کنټینیو زموږ چې کوم جیمیل به دې کې پروت دی هغې ته به یو کوډ ځي دلته کې موږ دا ودي پټ او سپین لیکل چې دي دا به بیا ووهو چې دا څنګه وو نو زمونږ یو جیمیل چې په دې کې کم موجود و هغه جیمیل ته به کوډ لاړ شي نو هغه کوډ به رالو به اوس په دې ځای کې ورکوو نو موږ ځو خپل جیمیل ته د دې د وجې نه موږ هلته کې چې دی په هغه ځای کې کولاو نه کړو په کروم بروزر کې وکولاو کړو څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل دغه شانې به تاسو کروم بروزر ته راوړئ چې ستاسو جیمیل چې دی څنګه تاسو په هغې کې هغه بټن ووایئ نو بیا به جیمیل په بروزر کې کولاویږي نو تاسو به دې ځای کې ته راشئ چې ستاسو هغه جیمیل ته کم کوډ درغلی هغه کوډ به په دې ځای کې ولیکئ څنګه چې موږ ولیکو لاندې د اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به بیا ووهئ چې دا څنګه ووایو نو دلته کې به تاسو ته وایي چې خپل پاسورډ چې دی هغه ورکوئ کوم نوی پاسورډ چې دی هغه پکې ورکوئ نو دلته به اوس موږ خپل پاسورډ ورکړو په دې کې چې څنګه یو خپل پاسورډ ولیکو که تاسو خپلې آی ډي ته پاسورډ چینج کوئ نو په دې ځای کې خپل پاسورډ ولیکئ لاندې اودي پټ او سپین لیکل نیکسټ چې لیکلی دی دا به ووهئ چې څنګه دغه تاسو ووایئ نو دلته کې بیا تاسو ته لیکلي دي چې تاسو ته به یو کوډ درشي هغه کوډ چې دی هغه به دې کې ورکوئ نو اوس به زموږ موبایل ته چې دی کوډ به راځي هغه کوډ چې دی هغه به موږ به دې کې ورکوو انشاءالله کیدی د هغې سره زموږ اکاونټ چې دی دا کولاو شي مونږ خپل کوډ چې دی هغه به دې کې ورکړو له پاسه به دې کې لیکلي هم دي چې د دې نه مخکې تاسو به دې بروزر کې چې دی تاسو خپل اکاونټ نه دی کولاو کړی نو په هغې کې بیا لږه مشکل وي خو که ستاسو په موبایل کې د مخکې نه کولاو شي هغه بیا ډېر په اسانو سره کولاویږي نو دلته کې بیا موږ د اودي پټه او سپین لیکل چې دی دا بیا وو سبمیټ کوډ دی چې لیکلی دی دا به وو نو د دې سره به زموږ اکاونټ چې دی هغه مخکې لاړ شي دلته که اوس وایي چې تاسو خپل هر سره چې دی په دې کې سیو کوئ نو موږ چې دی سیو کوو کنټینیو بیا ودي پټه او سپین لیکل به بیا وو نو اوس زموږ اکاونټ چې دی هغه به کولاو شي په دې کې انشاءالله کیدی د دې دغه سره چې دی زموږ اکاونټ به کولاو شي دلته کې موږ ته بیا هغه مخ کولاو شو نو دلته کې بیا موږ دا ګیټ سټارټډ دا چې دی دا بیا دوباره وو دا څنګه دوباره وو نو دلته کې بیا دا ودي پټه او سپین لیکل چې دی دا بیا وو نیکسټ دا به ځان سره وو دلته کې زموږ جیمیل چې دی هغه هر سره چې دی دلته کې ښکارېږي موږ ته په د سکرین باندې دلته کې بیا موږ دا چې دی دا بیا نیکسټ کوو پسې چې دا څنګه نیکسټ کوو دلته کې بیا زموږ نه نوی پاسورډ غواړي نو دلته به موږ خپل پاسورډ چې دی هغه دوباره ورکړو موږ خپل پاسورډ به دې کې ولیکو لاندې سیو چینجینګ دا اودي پټه او سپین لیکل چې دی دا به ووهو خو پاسورډ به هغه پاسورډ ورکوئ چې د مخکې نه تاسو به دې کې ورکړی نه وي داسې نه چې تاسو د مخکې نه ورکړی تاسو په هغې باندې کوشش کوئ نو بیا نه اخلي نو موږ چې دغه څنګه ورکړو نو موږ دې مخ ته رالو دلته کې به موږ نیکسټ چې دی دا به بیا ووهو چې نیکسټ څنګه ووالو نو دلته کې به بیا د اودي پټه او سپین لیکل چې دی دا بیا دوباره ووهو چې دغه څنګه ووالل نو دلته کې بیا ګیټ سټارټډ زموږ کوم ډیټیل مې څه چې دي ټول به رالوډ شي دلته بیا دا ګیټ سټارټډ چې دی دا به وو د دې سره چې دی زموږ اکاونټ چې دی هغه به کولاو شي
وسه ټول هر سره چې دی یوزر نیم کم زمونږ هر سره چې به دې کې پراته دي کم پیجونه څه پراته دي ټول دې دغه ته به رالوډ شي انشاءالله د دې سره کېدای چې کولاو شي ځکه موږ هره پیروي اوس په کولاو شي خو هغو نور معلومات چې دي زموږ نه غواړي نو تاسو به هم په دې طریقه چې دی کولاوهئ لکه مشکله ده خو ویډیو چې ده هغه ځان ته په یوټیوب کې چالو کړئ او په دمه دمه باندې چې دی مخکې به یې بیایئ څنګه دغه ووالو نو دلته کې بیا go to نیوز پیډ دی چې لیکلی چې دا یې ووالو اوس دلته کې زموږ اکاونټ چې دی موږ فیسبوک ته رالو خپل فیسبوک ته ډایرکټ دغه ځای کې نه اوس به دلته موږ د خپل اکاونټ چې دی دا به دغه شانته وو او دلته کې به د دې پاسورډ چې دی هغه به دې ورکړو موږ خپل اکاونټ چې دی هغه لاګین کړو اوس دلته کې زموږ موبایل ته چې دی یو کوډ به راشي هغه کوډ به ورکړو څنګه چې تاسو نارمل آی ډي کولاوئ هغه شانته کوډ چې دی موبایل ته راشي او به دې ورکړئ نو ستاسو اکاونټ چې دی د دې سره به کولاو شي اوس زموږ موبایل ته چې دی کوډ راغی هغه موږ به دې ورکړو 35350 بس دلته کنټینیو ودی پټ او سپین لیکل چې دی دا بیا وای بس زمونږ د فیسبوک اکاونټ چې دی هغه کولاو شو په دې طریقه سره تاسو خپل اکاونټ چې دی هغه کولاوالی شئ تاسو ته به سکرین ښکارېږي زمونږ اکاونټ چې دی هغه کولاو شو مظلوم یار تاسو ته به سکرین باندې ښکارېږي بس په دې طریقه سره تاسو خپل لاک اکاونټ چې دی هغه کولاولی شئ خو په دې کې چې کله تاسو شناختی کارت لا یا پاسپورټ لا دې تصویر وکاږئ نو هغه به سکین کوئ د هغې طرفه بیا تاسو ته ایمیل راځي که تاسو هغه تصویر غلط ایستلی نو تاسو ته هغه ایمیل راشي نو تاسو به دوباره دغه معلومات چې دي هغو به دوباره ورکوئ که تاسو معلومات ورنه کړل نو بیا دغه ایمیل چې دی دا تاسو ته نشي راتلی زه چې وایم ویډیو تر اخره پورې ګورم زه به اکثر دا خبره وکړم نو دا کسان وانه وري خو بس سکرین ریکارډینګ وګوري او لاړ شي او خپل سیټ اپ چې دی هغه شروع کړي نو بیا هغه اکاونټ چې دی نه کولاویږي نو لازم به دا کوئ ایمیل به بار بار ګورئ چې تاسو ته کوم قسمه ایمیل راغلی دی او څه رانه غواړي که دا ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړه داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ